اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. منګه مکه سبق کې دا ویل چې اعیان عالم دا جوړ ل اعیان او د اعراض او اعیان او اعراض باندې حدیث دي او د دې په حدوث باندې منګه دلایل پیش کړو. نو بده باندې ما پرون ویلو تاسو چې څلور اعتراضونه دي. کوي کاوه اعتراض دا چې ته وی چیرې دا عین دو قسمونه دي، یو جسم دی یو جوهر فرد دی. زبردست عین وکم چې قائم به ذات وي او نه به جوهر فرد وي او نه به عین وي، یعنی نه ورته نه به جوهر فرد وي او نه به جسم وي، نه ورته اشاره کوي نه متحیز وي. الګ نفوس او عقول عشر شنو مونږ وایي چې مونږه دا خبره په نفس الامر کې کوو، یعنی کوم څه چې ممکنات دي او په نفس الامر کې موجود دي نه به دغه دوه قسمونه دي. او تا چې کوم څه مونږ ته پیش کړل دا خو سره مونږ منو نو د دې خدا خو سره ممکن دي نه او د سره دا موجود دي نو ځکه دا غي په موجودیت باندې چې کم دلایل نه هغه اسلام منافی دي. واښوي او دیم هغه اعتراض دا کړو چې تاسو مونږ ته ویل چې لکه د اعراض او د مشاهده بعض اعراض او مشاهده په دلیل سره د بعض اعراض او حدوث مونږ ته په مشاهده سره ثابت دي او د بعض مونږ ته په دلیل سره ثابت دي. نو زبردست اعراض وکه مجد هغه لکه نه په مشاهده سره بلای ادراکي غنو په دلیل سره کیږي. لکه د دستور د رڼا نه نستورو دا رڼا دا ولکو ذریعہ عارض لري د ستورو دا رڼا خدا همیشه را پرده لګه دي دا ویل چې ستوري او رڼا نه کوي د ستورو د تلل چې رڼا نه کوي یاد دي لکه سپوږمۍ دي د سپوږمۍ دا رڼا شو نو د سپوږمۍ لکه موږ درلې چې سپوږمۍ او رڼا نه کوي او چې سپوږمۍ یو خامخا رڼا کوي. یا دغه شان د ډیر جسم شو طول بلد او عرش شو لکه ته رزمه کنه نو بری کې طول بلد عرش کم یو دی ازمکه لګته نو ازمکه کې طول بلد عرض کم دی یا اسمان د اسمان طول بلد عرض کم دی. نو دا د دې دا حدوث نه دا په مشاهده سره پته ولګي نه په دلیل سره پته ولګي. دا نو موږ ورته جواب ورکړو چې دا چونکه دا ثابت دي اعیان پورې او اعیان دا حدوث موږ مخه خبره کړې ده. نو چې اعیان حدیث دي نو کوم څه چې به ته عارض کیږي نو هغه به حدیث وي. دغه دې جو کېلې شي چې کم څه چې اصل وینو هغه حدیث وي او کم څه چې ودا مورث راځي نو هغه دغه وی قدیم به دې څوک کېدې نشي. دا دغه وخت شو. درېم اعتراض دا پدې باندې لري چې ابل سبق کې منګه دا خبره کړې و چې دې متکلمین دا خبره وکړه و چې لکه اعیان دا حدیث دي او اعیان دا حدیث دي د غیر لپاره مقدمه ذکر کړو. نو دوی مقدمه په دا ذکر کړو چې کله ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. چار غسی چې هغه خالی د حادث نو هغه حادث ته او په دې خبره باندې په دې مقدمه باندې دلیل دا پیش کړو وای کچته دا حدیث چرند دا ونه منی نو بیا بلکا لو ثبت على الازل دې څه ته لو ثبت في الازل وای کچرته دا ثابت شي په ازل کې نو لازم ثبوت الحادث في الازل نو بیا و ثابت شي دا حادث په ازل کې. پوه شو مې باندې نو په دې خبره باندې دا اعتراض دی چې لکه دا اعتراض بس تعالی راتللو چې توې چې دا حدوث په بیا ثابت شي په ازل کې نو چې ازل او حدوث دا باندې دی بل چې دا منافات دي. پوه شو قدم او حدوث دا دی بل منافات دي. نو دا اعتراض بس تعالی راتللو چې کله دا ازل چې کنه دا ته یو مخصوص وخت تر دې مراد واخلې چې موږ دا په ازل کې ثابت دی. نو متکلمین دا بنګ باندې دغه فلسفه له اعتراض کوي بنګ باندې چې لکه دا خبره بس تعالی برابر کېدل چې دوی چیرې کدا دغه ثابت کما دا حدوث نه دا د لپاره د دې لپاره ازل لازم کما نو دینه بل خبر لازم شي چې دا په ازل کې موجود شي او په ازل کې موجود دي خدا نه کیږي. نستاره اعتراض به حال راتلو و چې کله دا ازل چې ته یو خاص وخت د دینه مراد واخلې یو خاص وخت مراد واخلي چې پای کې ظرف چې په حقیقت کې ظرف جوړېدل شي او حال دا چې ازل د یو خاص زمانه وخت نه لري. ازل یو خاص زمانه ته نه وي بلکې ازل چې نه دا ویل کېږي چې یو څه هغه دي چې یا کوئی د سر نه ابتدا وینو ازل دې ته وي چې هغه د سر نه اړو ابتدا وینو اول د سر نه اړو وینو مال اول له فهو ازل. یو تعریف دا د ازل او دویم تعریف د ازل داره چې د غیر لپاره په استمرار الوجود یعنی په زمانه ماضی کې د لپاره استمرار الوجود موجود وي یعنی هغه مستمر الوجود وي. نو استاره اعتراض به حال راتللو
چې کله د ازل نه ته یو خاص زمانه مراد واخلې او د ازل نه خو یو خاص زمانہ دا مراد نه اغستلېږي د ازل نه یو خاص زمانہ نه مراد اغستلېږي بلکې د ازل نه مراد دا دی چې اوسې چې راغی رسول ناړو انتهایی نه ابتدایي نه ازل دی ته وایي چې اوسې ابتدا نه وي او ازل دی ته وایي چې داغه په جانب ماضی کې بس داغه هغه چې په جانب ماضی کې بس فرض شوی دی چې دا مستمر رول وجود دی یعنی همیشه نه دی او همیشه به دی د ازل وایي الګه پوه شو مې معنی ها نو د ازلیت نه مراد چې کنه دا شو چې هغه عدم یو پای کې یو څه حادث نه پکې نشرت ده چې معدوم څه ده او پای کې یو څه حادث نشرت نه نو دې دا معلومه شولا چې موږ وایو چې د حرکت دا عارض ده حرکت چې دا قدیم ده نو د حرکت بدلري مطلق حرکت چې کنه دا قدیم ده او پدې باندې وای موږ وایو چې دا حرکت دا قدیم ده ځکه مطلق حرکت دا قدیم ده او مقید حرکت چې کم ده نو دا دغه دي دا حادث ده مطلق حرکت یعنی مطلب نوع د حرکت چې نه دا قدیم ده نوع د حرکت دا قدیم ده او جزئی حرکت چې نه دا قدیم ده دا حادث ده او منګه چې تاسو وایي چې دا حرکت چې نه دا قدیم ده نو دا حرکت منګه دا نوع په اعتبار سره وایو او د جزئی نه کومنګ به انکار کوم لکه وې د دې مثال دی کنه دې مثال باندې تاسو وره دې باندې خبره لکه ګور شپه نو شپه دا قدیمه ده مطلب شپه چې کنه دا خو د مخ کې نه موجوده ده خو په دې شپه کې کله چې نن کله مونږ وایو چې نن بیګاله چې نن دا لکه د جمعرات شپه ده او پرون چې نن دا لکه د بوت شپه وا هغه نه مخ کې چې نن دا لکه د منګل شپه نو شپه یو ده خو بریږي دا دغه بدلیږي نو دغه شان دی وی چې دا حرکت چې کنه حرکت مطلق حرکت دا قدیم دی خو بریږي دا مختلف سيزونه چې دا وګ بدلیږي دا قدیم حادث دي لکه حرکت قدیم دی خو لکه موږ وایو د موبایل حرکت د لاسو حرکت د خپې حرکت دا چې دا د دې کوم اجزا دي هغه جزئیات دا د دې چې د سری دا حادث دي هغه بلې خبره باندې پوه شئ ها موږ وایو چې حرکت دا قدیم دی ګوره اوس د سره بیا خبره اوري ګوره موږ دا دریم اعتراض په دې خبره باندې وو چې مخکې مصنف رحمت الله علیه فرمایل وای کچرته دا حدود سره کنه دا ثابت شي په ازل کې نو په ازل کې با دوڅونه دا به قدیم بشي دا بس شي قدیم بشي نو دا خبره وبستاله ثابتې دله چې دا ازل نه مراد ته مخصوص وخت واخلې چې دوی چې دا حدود دا په ازل کې ثابت شو نو دا خبره بستاله ثابتې دله چې دا ازل نه ته مخصوص وخت په مراد واخلې او دا ازل نه مراد مخصوص وخت نه لري بلکې ازل خو لګيږي دی دا چې د هغه سره ناړو اول وینو یا د ازل عبارت ته چې په زمانه ماضی کې مستمر وجود وي نو موږ چې وایو دا حرکت قدیم دی نو دا موږ په دې اعتبار سره چې دا ازل نه موجود دی مطلب دا کنه چې لګره دی ابتدا سره ناړوشته نو څه څه نه باندې موږ چې وایو دا حرکت دا قدیم دی نو موږ په دې معنی سره وایو چې د دې لګره سره ناړو ابتدا سره لګوس موږ وایو شپه نشپه چې نن دا لګه د مخکې نه جنن دا قدیمه ده کم ټایم نه چې دنیا او د دنیا سره د نور قائم شوی دا قائم شوی جدا لګه د شپه قائم شي خو په دې کې د شپه چې نه نو مطلق شپه دا خو لګه قدیم ده خو په دې کې نن د دې شپه او نن په کې د جمعې شپه او نن په کې د زیارت شپه او دا چې دا په کې جزئیات دغه د جزئیات دي د شپې جزئیات دي نو دغه شان دی چې مطلق حرکت دا قدیم ده نوع د حرکت دا قدیم ده خو هغه جزئیات دا حرکت د سری قد حدیث هغه پوه شو باندې په دې باندې پوه شو هغه په دې باندې پوه شو نو موږ دا فلسفه موږ چې حرکت قدیم نه موږ په دې معنی سره وایو نو دا غیر جواب موږ ورکړل چې ضروري دي خبره ده چې مطلق بغیر د مقید نه نشي کېده مطلق بغیر د مقید نه نشي کېده لکه څنګه چې کلی من حيث الكلی په خارج کې نه وي موجوده بلکې بزیمن د افرادو کې موجوده وي دغه شان دي دا مطلق با بزیمن د مقید کې موجود وي
لکه ګوره کلی من حيث الکلی انسان دا یو کلی ده کنه انسان یو کلی ده کنه خو ته چې انسان نشي پیش کولای بلکې چې تکل وی چې دا انسان دی نه به انسان په افرادو کې پیش کړي لکه دا انسان دی نو مو دا د انسان یو فرد دی دا انسان د انسان یو فرد دی و دې چې ته اوسې نشي پیش کولای چې ته انسان مونږ ته پیش کړي کلی من حيث الکلی په خارج کې نه وي موجوده بلکې کلی چې کله موجود ويږي دا په زمنده افرادو کې وموندل کېږي نو دغه شان دا حرکت دا هم موجود دي شي په خدا په من حيث الحرکت نشي موجود دي بلکې دا په زمنده افرادو کې وموندل کېږي په زمنده جزئیاتو کې لکه دې حرکت ته اوسې نشته چې موږ ته چې دا حرکت ده او چې په کوم ځای کې هم حرکت راځي نو ته د لاس حرکت د خپې حرکت وایي به باندې په دې باندې پوښوي نو دسي دی وای چې زدا نوع جنن داخله کا قدیم منما او جزئی چې جزئی حرکت دا حادث منما نو وای چې تا دا جزئی حرکت حادث منه نو دی هغه نوع جنن دا به هم ته حادث منه زکه چې دسي کېدې نشي چې کلی من عیس الکلی تا په خارج کې موجود شي بلکې په کم ځای کې چې حرکت تا ته مونږ لګيږي نو په ځمن د افرادو کې تا ته مونږ لګيږي لکه څنګه چې ما تاسو مثال درکو چې انسان دا یو کلی دا او کلی من عیس الکلی په خارج کې نه موجوده انسان په دې اعتبار سره چې دا انسان دا نه موجود بلکې انسان چې کم ځای په خارج کې موجود دی نو دا په ځمن د افرادو کې موجود وي نو دا شان د حرکت چې په کم ځای کې موجود دی نو دا په اعتبار د په ځمن د افرادو کې وي الګا پوه شو مې باندې نو دا خبره غلطه شو کنه اوس وګورئ تاسو کتاب ته الثالث دا دریم اعتراض ده نو دریم اعتراض دا په دې معنی لري کنه دریم اعتراض دې خبر نه ده چې هغه مکویلو چې لا یخلو عن الحوادث چې دا عالم چې نو دا اعیان چې دا خالی بنی د حوادثونه ځکه وای کدا لو ثبت فی الازل لازم ثبوت الحادث فی الازل وای کدا ثابت شي دا اعیان ثابت شي په ازل کې نو بیا په ثبوت د حادث برای په ازل کې او دا محال دي نو دا اعتراض به حل راتلله ان الازل ليس چې دا ازل ته عبا چې دا ازل چې نه تا یو وخت مخصوص نه عبارت کړه وي او ان الازل ليس عباره عن حاله مخصوصه او ازل چې نه دا عبارت نه ده د مخصوص حالت نه هغه پوښوي حتى يلزم من وجود الجسم د دې چې لازم شي د وجود د جسم د دینه بریږي وجود الحوادث دی وجود د حوادث بریږي بل هو عباره بلکې دا ازل عبارت ده عن عدم الاوليه دا عدم اولیتنا چې ما لا اول له فهو ازل چې کوم څه اول نه هغه ازل له یا خو د دې عبارت ده او عن استمرار الوجود یا دا استمرار وجودنا فی ازمنه مقدره فازمنه مقدره کې د ازمنه مقدرونه مراد هغه زمانی حال او ماضی او استقبال نه مخکې کوم زمانی چې راغلي دي لکه حال او استقبال او ماضی دا ترين دا متعین زمانی دي دا سړي فازمنه مقدره مطلب دا چې په زمانه ماضی کې د سر ناړو لکه د ماضی او حال استقبال نو داغه نمخ کې د زمانه مقدره وي غیر متناهی جا غیر متناهی فی بجانب الماضی نو دا ازل په مطلب شو ازل خو یاغه ته چې یا مال اول له داغه سره اول نه او یا دا ازل مراد هغه چې په جانب ماضی کې هغه مستمر وجود وي غیر متناهی هغه پوښوي مستمر وجود غیر متناهی د دینه لکه حال او استقبال د سره پیدا شوی نو دا وخت نه د ازل ولګي نو ستاره اعتراض خو بالا راتله چې کله ازل ته یو خاص عبارت دا ازل دا عبارت کړه د مخصوص وخت نه او حال له چې ازل یو مخصوص وخت نه وي خو شو به معنی ومعنى وز دا مخه خبر راغله وز دا وي ومعنى ازليه الحركات الحادثه ويه او معنا د دې خبره چې دا حرکات حادثه چې دا په ازل کې موجود دي حرکات حادثه په ازل کې انه ما من حرکت ځکه هیڅ حرکت نشته ده الا وقبلها حرکت اخرى مگر داغینه مخکې بل حرکت الى بدايته هذا هو مذهب الفلاسفه لکه پوه شو به معنی وهم يسلمون او هغه دا خبره مني انه لا شيء من جزئيات الحركه بقديم چې دا حرکات د جزئیات دا قدیم نه دي وانما الكلام بالحركه المطلقه حرکت مطلقه چې دا قدیم ده لکه پوه شو به معنی لکه څنګه چې شپه ده نشپه قدیم ده خو بشپه کې دا جزئیات لکه دا نه شپه را جمعه شپه دا به کې بدلیږي نو دا شان دی چې مطلق حرکت خو قدیم ده فلسفه وایي
او جزئیات د حرکت نه دا دغه حادث دي هغه پوه شو بلی باندې نو موږ له جواب سره کو پلانډو باندې جواب داله چې کله تا جزئیات حادث اومنل نو دا غي سره باغه مطلق او نوع دا به سره هم ته دغه منه حادث ومنه زګه چې کلی من حيث الکلی په خارج کې نه مونږ لګي کلی من حيث الکلی په خارج کې لکه حرکت ته چې کنه چې حرکت قدیم ده نو حرکت ما ته په خارج کې وکړه حرکت څه شه ده حرکت چې کله هم پیدا کیږي او حرکت چې کله هم موجوديږي نو دا په ځمن د افرادو کې مونږ لګي کنه او چې په ځمن د جزئیاتو کې مونږ لګي نو دا خو تا منلې ده چې جزئی چې نه دا حرکت جزئی دا حادث ده نو حرکت نوعی چې نه دا هم سوي دا پوه شئ والجواب جواب ده انه لا وجود للمطلق الا في ضمن الجزئيه چې وجود مطلق یعنی د نوع نه راځي مگر بزی من د جزئی کې فلا يتصور نه متصور کېږي قدم المطلق د مطلق هغه قدیمواله ما حدوث کل من الجزئیات چې ته چې جزئیات چې نه دا حدیث دی او نوع چې نه دا لګه قدیم دا نو د سینې شکله لکه پوه شو به معنی خلاصې دا شو لګا نه چې لکه دا مکه دا خبره کړی و چې عین چې نه دا لګه حادث دی ځکه که عین حادث ونه مني نو دا په ازل کې به ثابت شي او په ازل کې دا ثابت شي نو دا به قدیم بشي او دا کم سي چې په ازل نه ثابت نه قدیم وي هغه حادث دی او باندې به مس کې منافات دا محال دی دا اعتراض تا صحیح نه دی دا دلیل دی صحیح نه دی وای دا دلیل ستاسو کا صحیح نه دی دلیل بس تا حال برابر دی چې دا د ازل نه خاص وخت مقرر مراد اغسته وي او حال دا چې د ازل نه مراد یو خاص وخت نه دی بلکې د ازل نه مراد خو یاد لري چې سره اولیت نه وي او یې اولیت وی خو لګا دا په زمانه ماضی کې غیر مستمر وجود وي پوه شئ امنګ چې دا حرکت قدیم دی نو موږ په دې معنی باندې چې دا ازل نه موجود دی نو مطلق حرکت دا قدیم دی او جزئیات دا حرکت چې نه دا سری دا حادث دي نو موږ ته جواب ورکو چې رئیس یو جزئی په غیر دا هیڅ یو مقید په غیر د مطلق نه مونږ لګيږي پوه شئ مطلق چې مونږ لګيږي نه خامخا د مطلق وجود په غیر د مقید نه نشي کېده لکه څنګه چې کلی من حيث الکلی په خارج کې نشي راتله بلکې دا په ځمن د افرادو کې راځي نو د قشن د حرکت ته په خارج کې نشي راتله بلکې حرکت چې په کم ځای کې هم راځي نو دا بلکا افرادو په اعتبار سره راځي پوه شئ به معنی سلورم اعتراض دار چې مقید دا خبره کړې و چې فإن الجسم لا يخلو عن القول في الحيز چې د هر جسم د پاره په یو حیز کې کېدل ضروری دي کنه هر جسم د پاره په یو حیز کې کېدل څه دي ضروری دي نو دا خبره چې دا خبره ستا غلطه ده دا خبره دی چې څنګه غلطه ده کنه چې د دینه تسلسل لازم او تسلسل باطل دی ځکه دی وای کنه چې حیز هغه مکان ته وای فلسفه وای چې د حیز هغه مکان ته وای چې د جسم حاوی سطح باطن مماشي د جسم محوی د سطح ظاهر سره جسم حاوی د جسم حاوی سطح باطن د جسم حاوی سطح باطن مماشي د جسم محوی د سطح ظاهری سره جسم حاوی او محوی حاوی کم چې لپاس وي محوی په کم چې دلاندې وي الکه دا جسم حاوی دی دا جسم حاوی دی دا ز په دې لاس باندې اقدام نو زماله جسم محوی دی پوه شئ نو د جسم حاوی سطح باطن الکه دا جسم حاوی دی دا جسم حاوی دی د دې د لاندې حصہ نه کوم چې زماده لاس ظاهر سره لګي نو دا د جسم حاوی باطن دی ما ته وګورئ دا د جسم حاوی باطن دی او دا د جسم محوی ظاهر دی نو چې حیز دی ته وای ما ته وګورئ وسه د جسم حاوی باطن چې مماسی د جسم محوی د ظاهر سره نو دیتا حیز وای خو شو به معنی جسم حاوی یعنی کم څه مشتملېږي او جسم محوی په کم څه باندې چې مشتملېږي په سبا نه چکدي او مماس معنی یوځای شي نو جسم حاوی باطن چې مماس شي د جسم ظاهر سره یا لکه دا ګلاس ته نو دی ګلاس دا ګلاس دا ظاهر دا باطن دی دا باطن او دا جسم حاوی دی او دا میز نه دا جسم محوی دی نو دا میز ده د میز دا لاندې حصہ ما د دې ګلاس دا لاندې حصہ ما د میز په لپاسه حصے سره ولګوله دې ته وحیز وای
نو دی وای کنه چې دې کې تسلسل لږی ځکه دا جسم په بل باندې موجوديږي او دا په بل باندې موجوديږي او چې بل جسمي نو بل جسم خو هم په حیث کې راځي نو هغه د لپاره بل جسم دغه پکار دی جسم معوی پکار دی هغه لپاره بل جسم معوی پکار دی هغه لپاره بل جسم معوی پکار دی او دا چې نه دا بلکا تسلسل بری کې راځي او تسلسل باطل دی هغه پوښتنه باندې معنی نو جواب دار کنه چې دا اعتراض تا کړی د خپل اصطلاح مطابق چې ته د حیث تعریف دا کې متکلمین د مکان تعریف دا نه کوي متکلمین د دغه تعریف دا کوي د مکان تعریف د حیث او د مکان تعریف دا کوي چې بعد ثانی کې بعد اول نفوذ کړی وي چې په بعد ثانی کې بعد اول نفوذ کړی وي په طریقې د وهم کې سره پسکه په وهم کې مطلب دا کنه چې دا خو په خارج کې وي چې دا په دې باندې موجود دی او دا په دې باندې موجود دی او دا په دې باندې موجود دی دا مطلب نه دی دا مطلب بلکې په جسم د په ذهن کې دا خبر راولې په وهم کې دا خبر راولې چېرې دا سیس په دې باندې پروت دی دا په دې باندې پروت دی دغه او دغه نه دا یو موهومي سیس دی پوه شئ او تا چې دا اعتراض مونږ باندې کړی نه دا ستاره چې تکل خپل اصطلاح مطابق د هیڅ تعریف وکي او موږ د هیڅ دغه تعریف نه کوو چې جسم حاوی باطن شي جسم حاوی د جسم حاوی باطن چې مماشي د جسم محوی د ظاهر سره دا تعریف چې دا موږ نه کوو په دغه کې موږ تعریف دا کوو چې بعد ثانی په بعد ثانی کې بعد اول نفوذ وکي وګوره تاسو الرابع سلورم دا انه لو كان كل جسم في حيز کچری د هر جسم په حیز کې ثابت شي نو لازم عدم تناهي الاجسام نو لازم بشي د دینه عدم تناهي د اجسام یا دا بیا د متناهي اجسام چې دې من لازمي لان الحيز ذکر حيز ته ودا په نسبانه لان الحيز هو السطح الباطن من الحاوي چې هغه سطح باطن لاندې نه هي سره من الحاوي حاوي چې لپاسوي المماسك کم چې یو ځایږي لسطح الظاهري من المحوي د محوي د سطح ظاهر سره الکه ما تاسو وی غنا چې د متکلمین د فلسفه باندې باندې حیز سطح ویل کېږي چې د سطح د جسم حاوی سطح باطن مماشي د جسم محوی دا سطح ظاهر سره الکه پوه شو بل معنی والجواب جواب د دین داله ان الحيز عند المتكلمين چې د متکلمین باندې حیز تعریف دا نه ده هو الفراغ المتوهم هغه خالی دی چې کوم په وام کې راځي الذي يشغل بالجسم چې جسم هغه لپاره مشغول کړی وتنفذ فيه ابعاده او باقي داغه د نفوذ د ابعاد کېږي ابعاد مطلب یعنی پرې کې طول عرض او عمق ته انده بګد کېږي نو دا اسی موهومي چیز ده یعنی هغه خالی دی چې تاسو ځین کې جن ډاټه کې دي ته حیز ویل کېږي دا ته نه ویل کېږي چې دا بده چې دا د دې سره یو ځای شي دا بدل سره یو ځای شي واشه بلی معنی نو دلا اعتراض کړی د خپل قول مطابق کله موږ د قول مطابق د حیز تعریف وکړو نو دا اعتراض بیا نه راځي معنی پوه شئ چلو بھائی